بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د هدایت النحوی سبق نمبر 24 دی او تانیث په وایو د څلورم نمبر فصل دی. نن به موږ التانیث مؤنث وایو، یعنی د غیر منصرف چې کوم 9 اسباب دي په هغې کې به نن 3 نمبر سبب وایو. د دې نه مخکې مونږ وصف ویلی او د وصف نه مخکې مونږ عدل ویلی. نو عدل، وصف او تانیث په دریم نمبر تانیث ته انشاءالله نن به مونږ په تانیث کې خبره کوو. تانیث معنی د مؤنث مونږ ورته مادم وایو او خزم ورته وایو. نو تانیث چې دی دا هم د غیر منصرف کې د غیر منصرف په 9 اسبابو کې دریم نمبر سبب دی. ٹھیک شوه. نو اما التانیث بالتاء، اما معنی د بهر حال، التانیث معنی د مؤنث، بالتاء معنی د تا سره، یعنی تا سره د تا په ذریعه مؤنث، یعنی چې تا ور سره وي هغه مؤنث چې هغې سره اخره کې ګول تا وي. ٹھیک شوه. نو ګول تا والا اسم ته تانیث بالتا وایي. اخره کې ګول تا چې وي لکه فاطمتو، زینبو، فاطمتو، عایشتو، خدیجتو، حفصتو. ٹھیک شوه. یا داسې سړو نومونه شو چې اخره کې ګول تا راځي، ګول تا. نو ګول تا ته تانیث بالتا وایي. ګول تا ته تانیث بالتا وایي. د یو اسم په اخره کې چې کومه ګول تا راشي که نه هغه ته تانیث بالتا وایي، چې د وقف د وجې مونږ هغه ها ساکنه وایو. ټیک شوه. لکه فاطمه دا اصل کې دی فاطمتو. ٹھیک شوه. نو دا مونږ دا ګول تا چې دا اخره کې راله فاطمتو، دا تو چې را که نه دا مونږ په اخره کې چې کله پې وقف کوو نو مونږ ها ساکنه وایو. فاطمه، عائشه، خدیجه. ٹھیک شوه. حفصه. دغه شان نور داسې نومونه چې د هغه اخره کې ګول تا وي. لکه طلحتو دی، طلحه د یو الک نوم دی طلحه، نو هغه مونږ طلحه وایو. طلحتو دی لیکلی کېږي به ګول تا سره، اخره کې به ګول تا لیکي طلحتو، خو چې کله بیا په دې وقف کې نو طلحه به وي، طلحه. دغه شان اسامتو نو بیا به دا اسامه وي. هغه حذیفتو نو هغه به حذیفه وي. نو اما التانیث بالتاء، بهرحال تانیث بالتا. نو چې د کم اسم په اخره کې ګول تا وي هغې ته تانیث بالتا وایي. کم اسم په اخره کې ګول تا وي هغه ته تانیث بالتا وایي. د کم اسم په اخره کې چې ګول تا وي هغه ته تانیث بالتا وایي. فشرطه نو د هغه شرط، د ها ضمیر چې دی که نه دا د تانیث بالتا ته راجع دی. فشرطه معنی ده چې دا اصل کې دی فشرط التانیث بالتاء، فشرط التانیث بالتاء. بهرحال تانیث بالتا د پاره شرط. نو فشرطه نو د هغه شرط، یعنی د تانیث بالتا شرط دا دی ان معنا دا دی چې یکون ویبا علما علم، یعنی اسم به وي. اسم د تانیث بالتا د پاره شرط دا دی چې دا به اسم وي. د تانیث بالتا یعنی مؤنث بالتا چې دی مؤنث، تانیث مؤنث ته وایي. تانیث مؤنث ته وایي. بار بار ځکه وایم چې دا ستاسو خو مضبوط یاد شي. نو تانیث بالتا معنا ده هغه مؤنث چې اخره کې ګول تا، هغه مؤنث اسم چې اخره کې ګول تا وي، هغه مؤنث اسم چې اخره کې ګول تا وي. نو د داسې مؤنث اسم چې اخره کې ګول تا وي هغه لپاره شرط دا دی چې دا به عالم وي. عالم معنا د اسم به وي، اسم د چا نوم به وي، ٹھیک شوه. لکه طلحته. نو ګورئ دا کاف جاره دی که نه، کاف جاره او کاف جاره چې یو اسم نه مخکې ولګي نو هغه له زیر ورکوي که نه. نو د طلحته باندې بیا هم زبر دی وجه سره چې دا طلحه غیر منصرف دی. ٹھیک شوه. نو ګورئ دا د تانیث بالتا د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی چې دا به عالم وي. د تانیث بالتا هغه مؤنث اسم چې د هغه اخره کې ګول تا وي د ده دپاره د غیر منصرف کېدلو شرط دا دی چې هغه به د چا نوم به وي، عالم به وي. عالم یعنی اسم به وي، نوم به وي، نوم. ٹھیک شوه. لکه طلحه دا د یو سړي نوم دی، طلحه د یو الک نوم دی، دا د مذکر نوم دی. طلحته. نو ګورئ په ده باندې به تنوین هم نه راځي او په ده باندې به حالت جر کې زیر هم نه راځي. دا کاف جاره چې اسم نه مخکې ولګي هغې له زیر ورکوي، هغه به هغه اسم باندې به زیر راځي اخري حرف باندې، خو دلته په اخري حرف هم بیا هم زبر دی. نو اصل کې دا خو زیر دا مجرور دی، دا اسم مجرور دی، خو غیر منصرف دی نو په ده باندې زیر نه راځي. ٹھیک شوه. نو ګورئ طلحه شو، دقه شانتې اسامه کا، اسامه. دغه شانتې حذیفه. ٹھیک شوه. دغه شان د ښځو نومونه واخله. فاطمه. دغه شان د ګوره ورته عائشه، خدیجه،
خدیجه دغه شانتې حفصه حفصه ټیک شو نو ګورئ د اخره کې ګول تا ده اخره کې ګول تا چې د کم اسم په اخره کې وي نو هغه اسم ته تانیث بالتا وایي هغه اسم ته یو تانیث بالتا وایي نو ګورئ اوس په ده کې دوه سببونه شو په دې اسامه کې دوه سببونه دي په حذیفه کې دوه سببونه دي په فاطمه کې دوه سببونه دي په عایشه کې دوه سببونه دي خدیجه کې دوه سببونه دي حفصه کې دوه سببونه دي یو سبب پکې څه دی تانیث بالتا مؤنث ٹھیک شو دویم سبب پکې څه شی دی علم دی علم اسم دی اسم نوم دی اسامه د چا نوم دی که نه نو وګورئ اسامه یو سبب پکې نوم شو او یو سبب پکې د آخره کې ګول تا ده دا دوه سببونه شو دا پکې د تانیث بالتا علامت دی ٹھیک دا تانیث بالتا ده دا اسم تانیث بالتا دی یعنی دا اصل کې دا اسم مؤنث دی خو دی د سړي نوم نو ګورئ نوم هم دی او مؤنث هم دی دا نوم هم دی او مؤنث هم دی نو ګورئ دوه سببونه پکې راله نو دا به حالت رفعي کې به په ده صرف یو ضمه راځي دوه ضمې به پې نه راځي پیشونه دوه به تنوین به پې نه راځي په حالت رفعي کې به ضمه وي حالت نسبي کې به هم فتحه وي حالت جري کې به هم فتحه وي ټیک شوه دقه شان حذیفه دی نو په ده کې یو تانیث بالتا دی تانیث بالتا یعنی تا د وجې نه مؤنث دی د ګول تا د وجې نه دا اسم مؤنث دی خو دی د سړي نوم د سړي نوم دی نو دا د یو علم شو نوم شو دوه سببونه شو فاطمه وګوره د یوې ښځې نوم دی ټیک شو د ښځې نوم دی نو یو خو پکې دا نوم شو بل تانیث بالتا دی عایشه دا د یوې ښځې نوم دی ټیک شو عایشه نو یو خو د چا نوم شو او دویم تانیث بالتا دی خدیجه ګورئ د چا نوم دی او یو پکې تانیث بالتا حفصه یو سبب د چا نوم دی او دویم سبب تانیث بالتا نو ګورئ دوه سببونه پکې دي د دې د وجې نه دا غیر منصرف دی نو موږ ته ویم چې اما تانیث بالتا بهرحال د تانیث بالتا دپاره شرط دا دی فشرطه نو د ده دپاره شرط دا دی ان یکونه چې دا به وي علما علم اسم به وي د چا نوم به وي لکه طلحه نو ده موږ له د مذکر اسم علامت را کړی دغه را کړی دی مثال را کړی دی او د مؤنث مثالونه سره دا دي ما بلا شی ولیکل ټیک شوه طلحه حذیفه اسامه دا درې نومونه د سړو کا بیا ورپسې عایشه خدیجه فاطمه حفصه داسې ورپسې ځه چې د کم د ښځو کم نومونو کې چې اخره کې ګول تا راځي او عربي نومونه وي عام زموږ دا د معاشرې دا نومونه نه وي نو هغه نومونه او د سړو داسې نومونه چې اخره کې ګول تا راځي دا به غیر منصرف وي حالت رفعي کې به پې صرف یو ضمه وي حالت نسبي کې به هم پې فتحه وي حالت جري کې به هم پې فتحه وي په دې باندې به زیر نه راځي او تنوین به پې نه راځي په غیر منصرف باندې تنوین نه راځي دو زبر دو زیر دو پیش او حالت جري کې پې زیر نه راځي د غیر منصرف دا دوه خصوصیات دي چې یو به پې تنوین نه راځي یو به پې حالت جري کې زیر نه راځي او وجه سره چې دا دوه څیزونه ډېر زیات ثقیل دي دا دوه څیزونه ډېر زیات ثقیل دي یو تنوین یو حالت جري کې زیر راتلل یو تنوین یو کسره یو تنوین یو کسره دا ثقیل دي ثقیل حرکات دي ټیک شوه نو موږ ته وایي چې تانیث بالتا لپاره اولنی شرط دا دی چې دا به علم وي علم به وي ټیک شوه لکه طلحه وكذلك او دغشان وكذلك من او دغشان المعنوي نو ته بدلته کې ورسره محذوف روباسي وكذلك التانيث المعنوي وكذلك التانيث المعنوي او دغشان مؤنث معنوي هم او دغشان مؤنث معنوي هم یعنی داغه لپاره شرط دار چې دا به معلم وي وكذلك او دغشان المعنوي یعنی تانیث معنوي د لپاره هم شرط دار چې دا به علم وي ثم المعنوي ثم معنى بیا المعنوي مؤنث معنوي ثم التانيث المعنوي دا سه ور سره محذوف رو باسه كذلك المعنوي سره کتاب کې نشته نه ځکه ما هم دلته نه دی لیکلی وكذلك المعنوي معنى كذلك التانيث المعنوي كذلك دقشان التانيث المعنوي یعنی مؤنث معنوي تانیث ګورئ دوه قسمه د تانیث نه مؤنث دا دوه قسمه دي یا به دا لفظي وي لفظي نو لفظي کې ګول تا په اخره کې راځي دې ته تانیث لفظي وایي او بل یا به دا تانیث معنوي وي معنوي یعنی مطلب دا دی چې دا به د چا نوم وي خو هغې کې به اخره کې ګول تا نه وي د ښځې نوم به وي لکه زینب وګورئ زینب وګورئ زینبو نو ګورئ زینب ته وګورئ زینب دا د ښځې نوم دی که نه
خزي نوم دی نو دې ته اوس تانیث معنوي وای تانیث معنوي چې معنی د مؤنث ته یعنی د خزي نوم دی د خزي نوم دی او نور په لفظونو کې دا تانیث معنوي نه دی بل تانیث لفظي نه دی بلکې دې ته تانیث معنوي وای تانیث لفظي نه دی تانیث معنوي ورته وای نو یاد وساتئ چې د مؤنث دوه قسمه وي یا به دا تانیث لفظي وي یعنی اخره کې به ګول تا وي نو دې ته تانیث لفظي وي چې موږ ته په لفظونو کې ښکاري د مؤنث د ګول تا چې دا د مؤنث علامت دی ٹھیک شو نو دا همیشه د اسم په اخره کې لګي نو ګورئ د فعل په اخره کې او حرف سره دا نه لګي صرف د اسم خصوصیت دا چې د په اخره کې به ګول تا وي نو دا ګول تا فعل سره هم نشي راتلی او حرف سره هم نشي راتلی نو دا ګورئ دا تانیث نه دی تانیث مؤنث دوه قسمه دی یا به مؤنث لفظي وي نو ګورئ دا لفظي ګورئ دا دغه دی ګول تا د په اخره کې او یا به دا تانیث معنوي وي تانیث معنوي ٹھیک شو تانیث معنوي چې دی نو زه تاسو ته دلته یو نقشه جوړوم ګورئ د تانیث نقشه درته جوړوم د تانیث نقشه زده کوئ تانیث دوه قسمه دی تانیث لفظي دویم دی تانیث معنوي دا تانیث لفظي چې دی دا بیا دوه قسمه دی یو چې دی تانیث لفظي به وي بالالف تانیث بالالف یو ته وي تانیث بالتا نو دا تانیث بالتا مثلا طلحه اخره کې ګول تا رااله دا تانیث بالالف چې دی که نه تانیث بالالف دا دوه قسمه دی یا به الف مقصوره لکه حبلا او یا تانیث ممدوده الف ممدوده لکه حمراء دا تانیث معنوي چې دی که نه دا بیا دوه قسمه دی یو ته لفظي وی او یو ته سماعي وی سماعي لفظي لکه زینب او سماعي لکه دغه نمونه سقر شو یا دغه شانته د اور نمونه شو جهنم د هواګانو نمونه شو انساني دا جفت اعضا چې دي لاسونه جفتی سترګې جفتی جوړه چې کم د انسان اعضا دي نو دغه ته بیا سماعي وي ٹھیک شو نو ګورئ تانیث دوه قسمه دی یا به تانیث لفظي وي یا به تانیث معنوي وي تانیث لفظي کوي نو دا به تانیث لفظي بالالف وي یا به تانیث بالتا وي تانیث بالالف یا تانیث بالتا که چېرته تانیث بالتا وي لکه طلحه ٹھیک شو نو اوس مونږ عمده تانیث بالتا باره کې خبرې کوو یا به تانیث بالالف لکه الف مقصوره یا الف ممدوده الف مقصوره لکه حبلا کبرا صغرا دې ته الف مقصوره وي او الف ممدوده څه ته وایي لکه حمراء زرقاء صحراء او بيضاء دغه شانتې ورپسې زرقاء ورپسې صحراء نو دا دې ته الف ممدوده وایي او تانیث معنوي چې دا بیا لفظي وي تانیث معنوي لفظي لکه زینب نو دې کې ګورئ دا ګول تا نشته دی خو زینب د ښځو نوم دی د سړو نوم نه دی دغه شان نور به داسې نومونه هم وي خو زما ذهن ته فی الحال نه راځي نو ګورئ تانیث معنوي لفظي چې دی هغه په لفظونو کې وي لکه زینب نوم شو یا به دا تانیث معنوي چې دی دا به یا سماعي وي سماعي ٹھیک شو سماعي لکه سما سره به دا تعلق لري اورېدلو سره به تعلق لري ٹھیک شو دا به اورېدلی شوی وي لکه ید لاس دغه شان عین سترګه دا عرب دی ته مؤنث وایي نو موږ به مؤنث دا ګڼو نو موږ ته وایي چې د تانیث بالتا دپاره شرط دا دی چې دا به علم وي اسم به وي د چا نوم به وي
دا به د چا نوم وي نو چې د چا نوم وي نو دا به بیا غیر منصرف وي د تانیث بالتا چې دی که نه چې اخره کې ګول تا وي هغه ته تانیث بالتا وایي هر هغه اسم چې اخره کې ګول تا وي دې ته وګورئ د طلحه په اخره کې ګول تا شته نو داسې اسم ته تانیث بالتا وایي تانیث بالتا وایي نو د تانیث بالتا د غیر منصرف کېدلو شرط دا دی چې دا به علم وي اسم به وي نو یو شرط به پکې دغه علم شي اسم به شي بل به پکې دا تانیث بالتا شي دا ګول تا د مؤنث دی وكذلك المعنوي او دغه شان تانیث معنوي هم دی ثم المعنوي بیا تانیث معنوي ان کچرتا ان معنی کچرتا کانا معنی دا هو ثلاثيا درې حروف والا درې حرفي زیوي دا تانیث معنوي چې دی کنه کدا چرته درې حروف والا وي کنه درې حروف والا او ساکن الاوسط دا درمیاني حرف پکې ساکن وي شرط دا دی د تانیث معنوي د پاره دا چې دا به که دا تانیث معنوي چې دی که نه چې دا درې حروف والا وي او درمیانی حرف پکې ساکن وي او عربي وي نو دا چې دی که نه بیا منصرف هم ویلی شي او غیر منصرف هم ویلی شي ګورئ درې شرطونه دي اول شرط دا دی چې دا به درې حروف والا وي دویم شرط دا دی چې درمیانی حرف به پکې ساکن وي او دریم شرط دا دی چې دا به عربي نوم وي اجمي به نه وي اجمي به نه وي نو چې درې حروف والا هم دی درمیانې پکې ساکن هم دی او عربي نوم هم دی نو دا ته بیا منصرف هم ویلی شي غیر منصرف هم ویلی شي امید دی پوه شوي به وي یو اسم دی تانیث معنوي تانیث معنوي لفظي نه دی معنوي دی معنی نه پته لګي چې دا د مؤنث نوم دی دا د ښځې نوم دی لکه هند ټیک شوه ها نون دال ها نون دال نو هندون چې دی هندون نو دا د ابو جهل د نوم د ښځې نوم هندا ټیک شوه نو هندا چې ده که نه د ابو جهل د نوم د ښځې نوم و که نه هندا نو ګورئ دې کې یو ها دا یو نون دی یو دال دی درې حرفي ځای دی او عربي نوم هم دی ځکه د یو عربۍ ښځې نوم هم دی او بیا درمیانې پکې ساکن هم دی نو دا اوس مونږ داسې ویلی شوی هندون هندن هندین منصرف هم ویلی شو تنوین په ویلی شو ټیک شوه او حالت جری کې په زیر هم ویلی شو او دا موږ غیر منصرف هم ویلی شو دا موږ داسې ویلی شو هندو هندا هندي ځکه چې دا درې حروف والا هم دی درمیانې پکې ساکن هم دی او عربي هم دی نو چې کله دا درې خبرې په دې کې دا درې شرطونه پکې موجود وي که نه دا درې شرطونه پکې موجود وي نو دا بیا منصرف هم ویلی شو غیر منصرف هم ویلی شي ټیک شوه خو که چېرته دا درې حروف په دې دا درې شرطونه په دې کې نه وي موجود چې درې حروف والا هم نه وي یا پکې درې حروف والا دی خو درمیانې پکې ساکن نه دی متحرک دی ټیک شوه یا درې حروف والا هم دی درمیانې پکې ساکن هم دی او عجمي نوم دی عربي نوم نه دی نو بیا به هم دا غیر منصرف وایو غیر منصرف به وایو ټیک شوه لکه درې شرطونه که پکې وي که نه نو منصرف هم ویلی شي او غیر منصرف هم ویلی شي خو که په دې دریو کې پکې یو هم کم شو که نه که په دې دریو کې پکې یو شرط هم کم شو نو دا به بیا غیر منصرف وي منصرف بیا نه شي ویلی ټیک شوه لکه ګورئ اوس موږ سره په بورډ کې ځای هم نشته موږ سره یو اسم دی ګوره هندون هند چې دی که نه یو په دې کې ها ده دویم پکې دا نون دی او دریم پکې دا دال دی نو درې حرفي ځای شو ثلاثي شو ثلاثي درې حروف شو پکې او دویم شرط پکې دا دی چې دې کې دا درمیانه چې دی دا نون دا ساکن دی نون هم پکې ساکن دی او دریم شرط چې دا عربي دی عربي دی نو ګورئ درې شرطونه چې پکې وي که نه کله هم چې پکې درې شرطونه وي چې درې حروف وي او درمیانې پکې ساکن دی درمیانه دې ته به زه درمیانه ولیکم درمیانه حرف پکې ساکن دی ټیک شوه درمیانه ساکن او عربي نو چې دا درې شرطونه پکې وي نو دا منصرف هم ویلی شي غیر منصرف هم ویلی شي دا مونږ داسې ویلی شوې هندون هندن هندن داسې ویلی شو او داسې ویلی شو هندو هندا هندي داسې ویلی شي منصرف هم ویلی شي تنوین هم په ویلی شي حالت جری کې په زیر هم ویلی شي او حالت جری کې چې غیر منصرف وي نو بیا به په زیر نه راځي نو دا به هندون هندن هندن درې واړه حالتو کې ویلی شي او داسې ویلی شي هندو هندا هندا منصرف هم ویلی شي او غیر منصرف هم ویلی شي چې کله پکې دا درې شرطونه وي خو که چېرته دا درې شرطونه پکې نه وي په دې درېو شرطونو کې پکې یو شرط هم پیدا نه شو لکه زینب نو ګوره زینب چې ده که نه زینب نو ګوره دې کې خو درې کې څلور حروف دي
څلور حروف دي او عربي نوم هم دی او ساکن الاوسط هم نه دی. نو ګورئ دې کې دوه شرطونه اوس نشته، یو شرط پکې شته. زینب چې دی دا عربي نوم دی، عربي خو دی، عربي دی، ټیک شوه. خو حروف هم پکې درې دي، یو زا یا نون دال، څلور حروف شو، درې حروف نه دي. زا یا نون دال څلور حروف دي. او دویم چې دې کې درمیاني حرف هم ساکن نشته. نو دوه شرطونه پکې مفقود دي، یعنی دا دوه شرطونه پکې نشته. نو د دې وجې نه دا مونږه غیر منصرف به وایو. غیر منصرف دا بیا منصرف نشي ویلی، دا به غیر منصرف وی، ټیک شوه، غیر منصرف. نو مونږ ته همدغه خبره کوي، وایي ثم المعنوي بیا مؤنث معنوي یعنی تانیث معنوي، مؤنث معنوي ان کان ثلاثيا کدا چې تدری حروف والا وي او ساکن الاوسط وي، درمیاني حرف پکې ساکن وي، غیر اعجمي یعنی عجمي نه وي، غیر اعجمي غیر معنی نه وي، یا غیر اعجمي عجمي یعنی عربي وي، عجمي نه وي یعنی عربي وي، ټیک شوه. چې درې حروف والا هم دی، عربي هم دی او درمیاني حرف ساکن هم دی. نو دا منصرف او غیر منصرف دواړه ویلی شي. نو اوس موږ ته وایي یجوز جایز دي صرفه، صرف معنی منصرف ویل، هو د هغه یعنی د داسې حرف د هغه منصرف ویل. و ترکو، ترک معنی پرېښودل، پرېښودل، هو د هغه یعنی منصرف نه ویل، غیر منصرف ویل، ٹھیک شو. صرفه معنا د هغه منصرف ویل، و ترکه دغه غیر منصرف ویل، یعنی ترک کول پرې خودل، منصرف پرې خودل. نو چې منصرف د پرې خودو یو اسم بیا منصرف وي یا به غیر منصرف وي. چې منصرف تی ویلو نو بیا غیر منصرف نشي ویلی، او که غیر منصرف تی ویلو نو منصرف نشي ویلی. نو اوس موږ ته وایي چې کله موږ سره یو اسم وي هغه درې حروف والا هم دی، درمیاني حرف ساکن هم دی او عربي هم دی، دا درې وانه شرطونه پکې موجود دي. نو بیا وایي یجوز داسې اسم بیا جایز دی صرف د هغه منصرف ویل و ترکه د هغه غیر منصرف ویل، دواړه جایز دي، بیا دواړه قسمه ویلی شي. د دې څه وجه ده؟ لاجل الخفت، د خفت د وجې، د سپکوالي د وجې نه، د سپکوالي د وجې نه، ځکه وایي د ده درمیانه حرف ساکن دی، ټیک شو، ساکن دی او په ده باندې تنوین هم نشته او په ده باندې دغه دی، نو وایي دا درمیاني حرف ساکن دی، د باندې تنوین هم نشته او په ده باندې زیر هم نشته. نو د دې وجې نه دا مونږه دا خفت دی، په ده کې سپکوالی دی. لاجل الخفت، اجل معنا د وجې نه، لاجل د وجې نه، الخفت د سپکوالي. نو د سپکوالي د وجې نه، د سپکوالي د وجې نه دا ته منصرف هم ویلی شو، غیر منصرف هم ویلی شي. و وجود السببین، او په ده کې دوه سببونه هم شته، دوه سببونه هم شته. یو پکې تانیث دی، هندون کې ګورئ، هندون کې ګورئ، دا هند چې دی که نه، هند، هندون، هندون چې دی دا د عربي نوم هم دی او دویمه په دې کې دا د ښځې نوم دی، تانیث هم پکې دی. نو ګورئ دوه سببونه پکې دي. نو دا منصرف هم ویلی شي، غیر منصرف هم ویلی شي. د غیر منصرف وجه سره چې هغې کې دا ثلاثي هم دی او درمیاني حرف ساکن هم دی او عربي هم دی. نو دا درې شرطونه هم پکې دي او بیا مؤنث هم دی. نو ګورئ دا درې شرطونه پکې دي، یو عربي نوم هم دی او بل دا تانیث هم دی، مؤنث نوم هم دی که نه. لکه کهندن، کهندن نو کاف جاره دی او هندن باندې تنوین دی، دلته دا منصرف ویلی دی، حالت جری کې به زیر هم راغلی دی. نو کهندن لکه هندن. و الا یادو ساتئ دا خبره نه، دا ځای یادو ساتئ، دا ځای کله چې د الا نه، د الا نه مخکې واو راشي که نه، واو واو، نو دا الا چې دی که نه، الا دا الا، دا بیا الا استثناء لپاره نه وي، دا الا استثناء لپاره نه وي، ټیک شوه. د دې دا الا په اصل کې بیا داسې وی ان لا، ان لا که چېرته داسې نه وي، که چېرته داسې نه وي، څنګه نه وي چې دا درې حروف والا هم نه دی، ساکن الاوسط هم نه دی او عربي هم نه دی، دا درې واړه خبرې پکې نه وي. و الا معنا که چېرته دا درې واړه شرطونه پکې نه وي، دا درې واړه شرطونه پکې نه وي چې عربي نوم هم نه وي یا په ده کې درمیاني حرف هم ساکن نه وي یا درې حروف والا نه وي. که درې حروف والا هم نه وي، ټیک شوه، د دریو شرطونو کې چېرته پکې یو شرط هم پاتې شو، یو شرط هم نه وي، نو تا ته دقه وایي. و الا او که چېرته داسې نه وي، یعنی دا درې حروف او درمیاني ساکن او عربي چې دا داسې نه وي، چې داسې نه وي، نو یجبو، نو واجب دي، واجب دي منعه د هغه غیر منصرف ویل. منع معنا غیر منصرف، هو معنا د هغه، نو د هغه غیر منصرف بیا ویل جایز دي. که زینبه، لکه زینبه، زینب ته وګوره، زینب وګورئ دا کاف جاره دی، دا اسم له زیر ورکوي خو زینب باندې زیر نشي راتلی، وجه څه ده؟ دا غیر منصرف دی. یو خو دې کې څلور حروف دي، څلور حروف دي، درې نه دي، څلور حروف دي. هلته موږ ته ویلي چې درې حروف وي. نو ګورئ څلور حروف دي
ټیک شو او بل دا عربي نوم دی حروف پکې څلور دي نور عربیم دی او مؤنث هم دی مؤنث د ښځې نوم دی نو ګورئ د ښځې نوم هم دی او عربیم دی نو دوه سببونه پکې موجود دي نو دا به غیر منصرف وي وسقر او سقر ته وګورئ سقر درې حروف والا خو دی خو درمیاني حرف پکې ساکن نه دی درمیاني حرف پکې متحرک دی نو سقر کې وګورئ درې حروف خو دي سین قاف را درې حروف خو دي خو درمیاني پکې متحرک دی حرکت والا دی زبر والا دی نو دا مونږه غیر منصرف به وایو دا مونږه منصرف نشو ویلی نو سقر وګورئ دا د جهنم نوم هم دی او درې حروف دي په دې کې نو دا ګورئ د کوم دوه سببونه دي یو مؤنث دی او دویمه دا دغه دی د جهنم نوم دی ټیک شوه وماها نو ماها ته وګورئ ماها په دې کې درې حروف دي میم الف ها درې حروف دي درمیاني پکې ساکن هم دی ټیک شوه درې حروف هم دي درمیاني پکې ساکن هم دی دوه شرطونه خو پکې موجود دي خو دریم شرط پکې ځکه موجود نه دی چې دا عربي نوم نه دی دا ماها چې دی که نه ماهو یا ماها یا ماها نو دا ماها چې دی که نه دا به غیر منصرف ځکه موږ وایو چې دا د یو ښار یا د یوې قلې نوم دی او هغه ښاریا یا قله چې دا هغه عربي نه ده بلکې د اجمیانو کې چېرته د یوې قلې یا د یو ښار نوم دی او جوره نه دی جوره په جیم واو را درې حروف پکې دي دا درمیاني پکې ساکن هم دی او دا موږ غیر منصرف ځکه به وایو چې دا درې حروف هم دي درمیاني پکې ساکن هم دی خو عربي نه دی عجمي دا هم د یو ښاري یا د یوې قلې نوم دی ټیک شوه اوس دا یو خبره خو موږ ته سره ختمه شوه چې تانیث بالتا او تانیث معنوي دا دوه خبرې پکې ختم شو دا دوه موږ سره ختم شو اوس موږ راځو تانیث بالالف المقصوره او تانیث بالالف الممدوده تانيث بالالف المقصوره وتانيث بالالف الممدوده نو اوس موږ ته وایي والتانيث بالالف المقصوره او تانيث بالالف المقصوره چې دا نو د لپاره شرط سره دام چې د غیر منصرف دی دا غیر منصرف دی تانيث بالالف المقصوره یعنی هغه مؤنث چې اخره کې الف مقصوره وي الف مقصوره والا مؤنث اسم الف مقصوره والا مؤنث اسم لکه حبلا چې دی ګورئ په دې کې دا کاف جارم شته خو ګورئ دا بیا د باندې به حالت رفعي کې به هم دا حبلا وي حالت نسبي کې به هم حبلا وي حالت جري کې به هم حبلا وي ټیک شوه نو د اعراب مونږ مخکې ویلی چې د اعراب تقدیري وي تقدیري ټیک شوه د اسم مقصور چې کوم اعراب وي نو هغه حالت رفعي حالت نسبي حالت جري درې واړو حالاتو کې تقدیري وي تقدیري نو حبلا ته وګورئ حبلا نو چې کوم اسم په اخره کې داسې الف وي که نه نو موږ هغه اسم ته اسم مقصور وایو اسم مقصور نو هغه تانیث بالالف المقصوره هم دقه معنی ده چې دا مؤنث دا الف المقصوره والا اسم هغه مؤنث وي همیشه لپاره مؤنث وي لکه حبلا شوه کبرا شوه صغرا شوه ګورئ حبلا نو ته ورسره ولیکه صغرا کبرا ټیک شوه دغه شان عظمه نو دا اسمونه چې دي دې ته الف مقصوره وایي نو دا د مؤنث دي نو دا الف مقصوره چې دی که نه دا د دوو سببونو برابر دی قایم مقام دی دا د دوه سببونو قایم مقام دی په دې کې دویم سبب کتلو کوشش اډور کوئ ما او نه پکې ضرورت شته بس دا مؤنث دی او الف مقصوره دی په اخره کې الف مقصوره والا مؤنث دی نو دا اسم همیشه د دوه قایم مقام وي په دې کې د دویم سبب ضرورت نشته دا غیر منصرف دی والالف الممدوده معنی ده والالف الممدوده والتانيث بالالف الممدوده یو الف مقصوره وي دا ککړه زبر چې په اخره کې وي یو یا صرف الف وي لکه عصا ٹھیک شو بل دی والتانيث بالالف الممدوده ما دلته لیکلی کتاب کې داسې والممدوده یعنی والتانيث بالالف الممدوده هغه الف ممدوده یعنی الف ممدوده والا تانيث دا الف ممدوده والا مؤنث اسم لکه حمراء چې اخره کې الف او دا دغه وي حمزه وي اخره کې الف او حمزه وي لکه حمراء دغه شانته ورسره تکا بيضاء ٹھیک شو دغه شانته ورسره زرقاء ټیک شو زرقاء دغه شان ورسره کا صحراء چې اخره کې الف او حمزه وي ګورئ اخره کې الف او حمزه اخره کې الف او حمزه د الف نه وروسته حمزه وي د الف نه وروسته حمزه وي نو داسې اسماء ته الف ممدوده وي ممدوده د مد نه وته په دې باندې موږ اوږد مد کوو راکاږي او مقصوره د قصر نه وته قصر معنا ورکوټه کول ډیر مد نه کول ټیک شو
نو مونږ ته وایي چې والتانیث بالالف الممدوده الف ممدوده والا مؤنث اسم مقصوره والا مؤنث اسم اول ممدوده الف ممدوده والا مؤنث اسم ممتنع منع دي صرفهما د دې دوانو منصرف ویل صرفهما یعنی د الف مقصوره هما معنی ده الف مقصوره والف ممدوده او صرف معنی ده منصرف ویل صرف معنی ده منصرف ویل هما معنی د هغې دوانو منصرف ویل ممتنع منع دي یعنی غیر منصرف به وي دا به دوانه غیر منصرف وي البته تا معنی په قطعي طور یعنی بالکل به دا غیر منصرف وي دا به غیر منصرف وي دا به منصرف نه وي دا دوانه الف ممدوده به قطعي طور باندې یعنی بالکل غیر منصرف وي او الف مقصوره او الف ممدوده دا دوانه به قطعي طور باندې یعنی بالکل به دا ته غیر منصرف وي ممتنع صرفهما ممتنع معنی چې منع دي صرف معنی منصرف ویل هما د دې دوانو یعنی د دې الف مقصوره منصرف ویل هم منع دي او د الف ممدوده منصرف ویل هم منع دي نو چې منصرف ویل منع دي نو دینه معلومه شي چې دا غیر منصرف دي نو الف مقصوره غیر منصرف دي او الف ممدوده همیشه لپاره غیر منصرف دي استاد ته وایي د دې وجه سره چې دا به غیر منصرف همیشه لپاره وي الف ممدوده او الف مقصوره دا منصرف ویل دا دوانه منصرف ویل منع دي یعنی مطلب دا چې دا دوانه به غیر منصرف وي نو تا ته اوس وجه ښیي لأن الالف ځکه چې دا الف نه دی الف ممدوده او الف مقصوره دوانه درته یادوي الف مقصوره او الف ممدوده دلته معنی ده لأن الالف لأن معنی ده ځکه چې الالف دا الف یعنی الف ممدوده او الف مقصوره دا دوانه الف قائم مقام السببین د دوو سببونو قائم مقام دی دا الف ممدوده او الف مقصوره د دوو سببونو قائم مقام دي هغه دوه سببونه څه دي التانیث یو تانیث دی ولزومه او یو د دې تانیث لازم کېدل دي یعنی دا ګوره دی کې دا الف مقصوره کې دا یو دا الف مقصوره شو یو دا الف ممدوده نو دا هو دی کې یو خو دا تانیث شو دا مؤنث شو یو دی سره دا تانیث والی نه دی دا تانیث والی دا مؤنث کېدل دا ورسره لازم دي د دې نه جدا کېدی نه شي دا مؤنث کېدل د اسم سره یو د دې اسم دا شکل شو نو یو دا شکل سبب واخلا او دویم یو دا دی کې اوس دا داسې شکل والا اسم همیشه مؤنث وي د ده نه دا مؤنث والی ته جدا کولی نه شي نو لزومه معنی ده چې د ده دا مؤنث کېدل لازم دي ٹھیک شو نو اوس ګورئ دا ما تاسو ته ګورئ دلته کې زه بیا لږ دا ورانوم واپس مې دا حرکات دا مونږه التانیثم ویلی شو تانیثم ویلی شو تانیثم ویلی شو لزومم ویلی شو لزومم ویلی شو او لزومم ویلی شو التانیث ولزومه نو ته به د دې دپاره مبتدا دلته راوباسې احدهما د دې دواړو سببونو نه یو سبب احد مضاف هما مضاف الیه مضاف الیه مبتدا او التانیث ولا خبر کا نو احدهما التانیث اول نمبر په دې کې تانیث دی نو ګورئ په دې دوو سببونو کې اول نمبر تانیث دی وثانیهما او په دې دوانو کې دویم نمبر انو دا ثانی مضاف شو هما ولا مضاف الیه مبتدا شو او لزومه دا میم باندې ضمه ویل او هو نو دا مضاف الیه بیا خبر شو ثانی هما دا مبتدا شو او لزومه دا مضاف الیه ولا خبر شو ٹھیک شو اوس که ته چېرته دا وی التانیث ولزومه نو دا تانیث به د سببین مجرور دی مضاف الیه مجرور دی نو دا به مبدل منه کې او تانیث به مولا بدل کې او لزومي به مولا بدل کې نو بیا به داسې وی التانیث ولزومه چې دا کله ته د سببین دغه کې د دوی بدل جوړی سببین به مبدل منه کې او التانیث دا به ولا اول بدل کې ولزومي دا به ولا دویم بدل کې او کته وی چې یاره نه زه التانیث ولزومه هو ویم نو ته بدل ته کې وی اعنی فعل فاعل شو او اعنی التانیث زما مراد التانیث ته مؤنث ته التانیث به ولا مفعول به کې اعنی فعل فاعل شو او التانیث ولا مفعول به کا ولزومه نو دا لزوم نه دی لزومه نو دلته کې به هم ته اعنی روباسي اعنی فعل فاعل شو او لزومه دا ولا مضاف الیه مفعول به شو نو دا به ولا بیا منصوب وي چې کله ته دا
د سببین نه بدل جوړې دا تانیث او لزوم نو بیا به دا تانیثي او لزومي به وي او که ته وایې چې یاره دا زه خبر جوړ کړم نو مبتدا او خبر همیشه مرفوع وي نو بیا به دې باندې ضمه وي نو ته به دې لپاره احدهما احدو مضاف هما مضاف الیه مضاف الیه مبتدا روباسه التانیث ولا خبر روباسه بیا دلته کې د لزومه دپاره لزومه دپاره روباسه و ثانی مضاف هما مضاف الیه مضاف الیه مبتدا او لزومه لزوم مضاف او ها مضاف الیه مضاف الیه بیا ولدا خبر کا نو دا به بیا مرفوع وي چې کله ته د دې لپاره مبتدا محذوف روباسي او کته د دې لپاره فعل فاعل محذوف روباسي اعنی دا فعل فاعل شو نو التانیث به بیا منصوب وي او لزوم بیا منصوب وي چې ته ولا اعنی روباسي او که چېرته ته دا د سببین نه بدل جوړې چې یار دا د سببین ولا مبدل منه کمه او التانیثي او لزومي دا دې لپاره بدل کما نو تانیث سی او لزومي نو دا به بدل کې د سببین نه ٹھیک شو سببین نه نو بیا به مجرور وي او که دې دپاره مبتدا روباسي مبتدا لپاره به دا بیا مرفوع وي مبتدا لپاره به مرفوع وي ٹھیک شو مبتدا لپاره او بل که چېرته ته دا منصوب فتحه پې وي فتحه نو دې لپاره به اعنی فعل به روباسي او د اعنی کې انا ضمیر بیا دغه فاعل دی او د تانیثه او د لزومه لپاره به هم اعنی روباسي د تانیثه لپاره به هم اعنی روباسي او لزومه لپاره به هم اعنی روباسي نو بیا به انشاءالله د دې په دې اعراب باندې تاسو پوه شئ نو امید ده تاسو په دې سبق باندې پوه شوي یئ نن مونږ د تانیث بالتا شرط ویلو چې د ده لپاره شرط دا دی چې دا به علم وي نو د تانیث بالتا لپاره دا شرط لازم دی لازم او د تانیث معنوي لپاره چې دی دا بیا جایز دی د تانیث بالتا لپاره دا شرط چې دی عالم کېدل دا واجب دی واجب او د تانیث معنوي لپاره بیا دا جایز دی ٹھیک شو واجب نه بلکې جایز دی نو دغه مونږ نن بحث وکړو چې د تانیث بالتا لپاره شرط دا دی چې دا به عالم وي عالم اسم به وي عالم اسم یعنی نوم به وي د چا نوم به وي کتلحه او تانیث معنوي نو تانیث معنوي که چېرته دا ثلاثي وي 3 حروف والا وي درمیانی حرف پکې ساکن وي او غیر اعجمي معنی چې عربي به وي غیر عجمي به نه وي غیر اعجمي به وي غیر اعجمي به وي چې ګورئ یا به اعجمي وي یا به غیر اعجمي وي چې اعجمي وي نو بیا به عربي نه وي که غیر عجمي وي نو بیا به عربي وي ٹھیک شو نو غیر عجمي معنی چې عربي به وي نو بیا به د لپاره منصرف ویل او غیر منصرف ویل دواړه جایز دي د څه وجې نه چې په دې کې بیا سپکوالی وي خفت وي پکې او 2 سببونه هم پکې بیا راځي لکه هندن او والا معنی که چېرته دا 3 شرطونه پکې نه وي والا او که چېرته دا 3 شرطونه پکې نه وي چې 3 حرفي ضم نه وي ساکن الاوسط هم نه وي درمیانی حرف ساکن هم نه وي او عربي هم نه وي دا 3 شرطونه پکې نه وي د الا معنی دغه ده نو یجب منعه نو بیا د هغه غیر منصرف ویل واجب دي غیر منصرف ویل واجب دی منعه معنی د هغه غیر منصرف ویل یجب معنی واجب دی که زینب و سقر و ماه و جوره نو زینب سقر او ماه او جور دا غیر منصرف دی ٹھیک شو والتانيث بالالف المقصوره كحبلى والممدوده كحمراء دا تانيث بالالف المقصوره يعني تانيث مقصوره او تانيث ممدوده دا ممتنع مندي صرفهما د دوانو منصرف ویل صرفهما د دوانو منصرف ویل البته بالکل قطعي تور باندې مکمل دا غیر منصرف دي دا ته منصرف نشي ویلې په د باندې تنوین هم ناراضي او حالت جری کې په زیر هم نشي راتلې لان الالف زکه چې دا الف تانیث چې کوم دی دا الف مقصوره او الف ممدوده لان الالف د دې الف نه مراد الف مقصوره او الف ممدوده دوانه دي نو لان الالف زکه چې دا الف مقصوره او الف ممدوده دوانه قائم مقام السببين دا د دوو سببونو قائم مقام دی التانیث یو پکې تانیث دی یو پکې لزومي تانیث دی یعنی یو تانیث دی یو د دې تانیث لازم کېدل دی یو مؤنث کېدل دي او یو مؤنث یو پکې علامت مؤنث دی او دویم دا مؤنث لازم کېدل دي لازم ورسره دي بالکل لازم دي ورسره نو دا زموږ د نن ورځې درس و تاسو د دې ځان سره یو سکرین شاټ واخلئ دې خوا درته ما د تانیث قسمونه مو لیکل یو نقشه مې جوړه کړه زه راسره لږو بهرحال امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي نو موږ په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او دا ځان سره اوم لیکئ او بیا دوباره یو ځل واورئ ان شاء الله امید دی سبق خو ډېر اوږد شو خو بس پکې ډېر زیات او لازمي سبقونه دي کوشش به زه کوم مخکې سبقونه زه مختصر کړم راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام